بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحوالة باب دې په بیان د حواله قازم المانرا ده هغه علما چې راغلو پنجاب نه اې چې موږ چې تاسو فونو کنو تاسو هدايت ولوله نو ما هدايه نه وا ونتا بيو باس کو ما په وخت کې دي دا خبره د شیخ محترم ډیر قیمتي او شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله هغه به وی چې د احادیثو فهم د فقه سره ډیر زیات او فقه جدنو دا د حدیثو کچھ دی نه جوړ دي نو احناف جو کم کتابونه لیکل دي لکه کتاب الکفالة او کتاب الحوالة او کتاب الوکالة او بیع السلام وغیرہ وغیرہ او دا تقریبا ټول په موقوف کې مرور پیوشي بیا په 400 کې الحمدلله کرامتن ډیر ظرف مرور شي الله غي خلق ته ذوق ورکړي نو کتاب الحوالہ اور کتاب الکفالہ دا دوار دی ہدایت سبقونه دي حوالہ نقل الدین من ذمة الى ذمة اخرى د یو دین د یو حق تحویل د یو حالت نه بل حالت ته د یو کس نه بل کس ته لکه مثلا په سحر ګل باندې زما قرضوا قرضدار خو دې کم کنه ا دې سر خزول دې ښه اقرار وکړ دې دومره لوی جماعت کې چې زستا مفروض دی د دې سحر ګل باندې زما قرضوا ٹھیک شو نو زه داین شوم سحر ګل مدیون شو اوس زچ دینه پیسې غواړم چې لکه ما ته زما پیسې راکا دیوی یره زه مجبور ما څخه نشته نو په دغه وخت کې دیوی چې زما دا پیسې ته د عبدالوارث نه واخله عبدالوارث وی چې او زبدل درکم وردا کې ته پکې لګو او زبدل درکم نو اوس دې محیل شو ز محیل له شم یا محتال له شما اور عبدالوارث محتال علیه شو اس دا محتال علیه پاغ وقت تحویل صاحب مال دے صاحب دولت دے اور اغی ضمانت اکچ آو ٹک دا زبطال پیسی درکم نو ذمہ د محیل فارغ شوا مختار علی لپاد د مختار له ذمہوار شپ ادا د دین باندې اوس باقی شوافی حضرات فرمای کی چر مختار علی کله کی انکار کی چې به زنیشم ورکوله ما زغه غربت راغی پیسې لاړې نو دغه انکار جایز دی احناف وی چې مختال علی د دې محیل د حوالینا دیو انکار نه کوي الا دو صورتونو باندې یو صورت بزوی مبل زنی شمویله یو صورت دا دی چې د مفلس شي او بادشاہ وقت د دې په افلاس باندې لیکلو کی زخه دیم صورت په بدی طریقې ویوا یا دې د حوالی نه انکار وکي چې ما ته خو محیل سحر ګل خپل قرض نه د حواله کړي او په دې تحویل باندې حوالی باندې نه محیل له څخه گواشته او نه محیل څخه گواشته د دې انکار درست دی دې دوه صورتونو کې
دین علا یعنی انکار درست نه دی په دې دوه صورتونو کې دا داین چې کوم دی دا محتال له د په محیط رجوع کوي بس دغه دو سبق نور پکې څه نشته دی دیمه خبره قاری صاحب جو سو ویلا زوی ما عبارت باب فی الحوالتی دا باب دی بیان د جواز د حوالی ویا دا حواله ستوي ها وحال يرجو فی الحواله آیا دا محتال علی چې دی رجوع کول شي په حواله کې یا نه حل راغی امام بخاری دی حل کې دوی کار دی خوشکنا وی حل میں برکت ہے حرکت میں برکت ہے نو حل کی اشارہ شوا آیا احالہ اے انکار محل علی کول شی او کلی شی کول رجوع د حوالی نه کول شی کلی شی کول شوافی وی کول شی زکه دا دین دا مال خو نن دی او سبا نشته مګو سواد دو صورتونه د انکار نشي رجوع نشي کوله وقال حسن وقتاده اذا كان يوم احال علی مريا جازا اذا كان چکلو دا مختال علی یوم حال علیه پاغرز چې دی محیل حواله کوله د خپل دین په دې مختال علی ملین مالدار جاز جائز دی امراد ملین غنی دی وا غنی دا نصاب زکات نه دی دمر غنی چې دی دا قیمت ورکول شو بس وقال ابن عباس يتخارج شریکان والمیراث ګورا تخارج څه ته وایي دلته دی خفاشن زب دی بول پکې اسرا ولو کنه الګ تخارج څه ته وایي تخارج دي ته چې سحرګل او عبدالجلیل ونشوي دوی دواړه مشترک تاجرانو او دوی با ګاډي خرڅو او شکر مالدار خلک دي دوی با ګاډي خرڅو اوس دوی مشترکه معامله وا دوی یو مثلا یو سل ګاډي خرڅ کړو د خیر سره ټول د قرضې باندې او سل ګاډي خرڅ کړو هغه په نغد باندې اوس دوی په خپل مابین کې اختلاف خو نشو ویلې خود تجارت ته باقی ساتلو رائے بدل شو دم تعبیر خطابیر نه رائے بدل شو اوس دی وی چالکا دا پیسې ستاشوي دا ستاشوي نقد دي څخه 1 लाख روپے دی او قرض 1 लाख بار دی تخارج صورت دا دی چې یو شریک وي چې دا نقد مال ستاشو نقد مال ستاشو نو دې تخارج کو ځان خارج ک په دې نقد کې د خپل برخنه نو بل ورته وی چې دا قرضې چې کوم بار دي دا ستاشوي نو دې سری خپل حصہ چې واغې خارج کړ دین تخارج شو لاک نقدی ملاو شو لاک ادار پاتې شو فیصله وشو نقد والے خزانه تجارت شروع کو ادار والا ګرځي کافی پلاس پیسې راکا اوس هغه قرضداران منکر شو چله کوم در نه درکو ځ خپل کار کوا نو آیا په دې صورت کې چې چا دا دین قبول کړو د خپل بل مرګري با رجوع کول شي الکه زما خو مال خو پیسې را نه کړ مال به خپل پیسې را کړي کول شي جواب دا چې نشي کوله خلاص دارنګه صورت ته تخارج د میراث هم دی لار دی او سړی مرشه درونه پاتې شو او دغه 1 کروڑ روپے چې کوم دی جیداد دی سنغت دی او سودار دی نو یو وروي چې الکه نغد تو اهل خیر دی ته وړي کې خیر دی او دا ودار به وصول کوم اوس هغه له ودار وصول نشه نو دا صاحب ودار چې کوم دی او صاحبي نقد باندې رجوع شي کوله بس قال ابن عباس يتخارج شریکان سمانا تخارج کی دو شریکان مراد څه تقسیم د دین او د نقدو کی دو شریکان هر یو سره د خپل برخي نه اخراجو کی ځان فارغ کی وال میراثم فیاخذ هذا عینا واخذ عینا نقد وهذا دین او دې قرض فاین توی الی حدیما کچره هلاکت راغې یو د دوی لرا صاحب دین لرا هغه له چا پیسې ورنه کنور کی لم یرجع علی صاحبین فبرجون شکوله بس چلو
أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على منه فليتبعه. ګوره مثل الغني ظلم، نن سبا کول د غني ظلم دی. مثل معنا ټال مټول کول. زما ته پیسې وی الکرا کې پیسې یاره ثواب بدل درکړه چې سارا لم یاره بس خبره ما خام را شغه او تال غجیب کې دي نو دې ته مثل وي تاخير د دین. الغني غني چاته وي چې د قرضې ادا کولو طاقت او قدرت وی. اوس وی فیضا او بیا حدکم کله چې حواله کړی شي یو د تاسو نه علا ملین په مالدار باندې لکه دی محیل ز حواله کوم په دی مالدار عبدالوارث باندې فلیتبع دا مختال له چې دی دبا اطاعت کې د چا د مختال علیه اتباع بدای کی او محیل ته عزت مزه کوله چټي دستا. باب إذا حال على من فليس له رد ومن أتبع على من فليس بمعنى إذا كان لأحد عليك شيء. باب اذا حال على ملین کې محیل حواله کې خپل قرضه په ملین عبدالوارث مالدار باندې فليس له رد نه دې مختال علی لرا جایز ندی رد فضیله چې دی منلې وا ومن اتبع او هغه مختال له اتبع على ملین چې دی حواله کړی شي مالدار ته فلیتبع دې دغه اطاعت کی معناو اذا كان لأحد عليك شيء کدی یو سړي پتا څه قرضوي فاحلته على رجل ملين بیا تا دا قرضه حواله کړه یو سړي مالدار تا فاذا من ذلك منك دا خیر په پکو لګي دا مختال علی د دې خبرې ضامن شو هغه امینه وکړه اقرار وکړه چې آو نو ټیک شو نو فاین افلست بعد ذلك نو کچر ته مفلس شي پاتې دینا فلو ان يتبع صاحب الحوالتي وياخذ منه افلستا مختال علی افلس شو ٹھیک شو کنه افلس میں پیجنی غریب شو پوښ کنه افلستا صاحب فلس نه صاحب مسلوب الفلس شو چې دینا دې مسلوب الفلس پیسې ته ختم شي یا مال لوټل شو پوښ کنه یا کفنه پټ شو د مولیانو چې کفنه و افلستا دا خیال دراغه هغه تخته دلا اور یا چې کوم دی بادشاہ وقت حکومت وقت وی چاو دی فلس بیان رجوع کول شي اسنه شکر جی. ابي قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن زبان عن الأعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلما ومن اتبع على ملين فليتبع جی. باب اذا حال دين الميت على رجل جاز اذا احال دين الميت على رجل جاز کله چې حواله کړی شي قرضه د مړي په یو سړی باندې نو دا جایز دي. سمانه شو یو سړی مړ شو او دغه قرضه وا قرضداران داو کی چې په دې مړي خزم قرضه وا او رسو د دې مړي په مال کې دمر مال نه ده پاتې شي چې پاره قرضه ورکړي شي. اوس بس کوي عبد یو کس لکه ایوب خان هغه را پاسي او چې لکه دې مړي قرضه به زو ورکو نو دې ذمہواری واغستا د مړي د قرضې ادا کولو نو دا حواله جایز شو او هغه قرضداران چې کوم دي نو په دې ضامن باندې به رجوع کوي جی. اذ اتیا بجنازه ناصاب یو جنازه رانا حضرت صحابه کرام وی صلی علیها حضرت علی دینن ګره دا مسله موږ مخکې ویل چې دا دین خو ګناه کبیره ده کنه لیکن د ګناه کبیره سره زید اسلام نه خو نه وځي. بیا حضرت دې مدیون جنازه ول نه کوله ای وجه داوا چې د پیغمبر علی السلام اعمال دا خو د امت تعلیم نو دی لپاره قباحت ته دین خود چاله مر خو پته نشته نو بلا ضرورت چا قرضې مو چتاوي او سو پوری چې په یو کس باندې حق الغیر وی نو دې مجرم دی زه د مجرم جنازه نه کوم چې خلک دې جرم ارتکاب نه ځانه بچ کی او ځکه حضرت پته ډډ شو نور مرګرو ته به چې تاسو له جنازه وکړي نو دین او پوخا ما یو مسله ثابتوله
اوس چونکه هم مسله زړه شو ته د آیات ممات مسلې شروع شوې واپوخا ما یو مسله ثابتوله چې داخله کا داخل اسقاط والا چې هیلې کوي کنه نو دوی هیله پس جنازې نه کوي او نبی علیہ السلام هیله قبل الجنازه کړو نو ما به فرض محال کې چې داستاز هیله اسقاط شي او دام جایز شي دا قبل الجنازه پکاروا چې جنازې نه مخ کې مړ د قرضې نه خلاص کړي نو بیا جنازه وکړي په تاسو د مدیون جنازه وکړي نو بیا رزق خلاصولو کوشش کوئ نو ما داستاسو عمل چې په دې طریقې د پیغمبر سنت نه خلاف دی ته په دې پوه شې پیرسن ها حاجی قال فسرك شيء قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة نوح فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليها قال لا ليل قيل نعم قال هل ترك شيء قال 3 دنانير فصلى عليه ثم أتي بالثلاثة ثم أوتي بالثالثة بأدريم جنازة على وقالوا صل عليه قال هل ترك شيء قالوا لا قال فعليدين قالوا 3 دنانير کور کې دغه 3 روپۍ دي نو خو نشته بصلوا على صاحبكم دا صرف دی لپاره چې خلک د قرضونه قال ابو قتاده صلى عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه نو شو قرضي ذمہواری حق واغستا مقصد د امام بخاری ایراد د حدیث نه شو الکه د څنګه د ژوندۍ قرضا ته دغه تحویل جائز حواله جائز ده نو دارنګه د مړي د قرضي ذمہواری چتول هم جائز دي چلو بسم الله الرحمن